مجلس معزز علماء کرام او د دغه کلیو علاقې سره تعلق. السلام علیکم ملګرو، د دې طالب العلم دا خبرې چې تاسو واورئ تاسو به حیران شئ. هو به هو سیم ټو سیم د استاد العلماء فخر المحدثین حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب په طرز د هغه په انداز کې خبرې کړې دي. لازمی واورئ، ډېره مزه به درکړي. او که ویډیو هم خوښه شوه نو لازمی لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځئ د ویډیو طرف ته ځو. بصدر مجلس معزز علماء کرام او د دغه کلیو علاقې سره تعلق لرونکو زما ډېرو محترمو، خصوصا زموږ ډېر محترم رو د دغه ادارې او د دغه کلیو علاقې سره ډېر محبت کوونکي او دا کلی او علاقه چې پې روښانه ده، زما محترم ورونو دا دوه درې روښانه چهرې دي زما، او د ډېر کاله ته او ډېر وخت نه د دین خدمت کوي او دغه اداره دا دې کامیابه کړې ده زما. د میدان دا خاوره چې نن دا باغ او بهار لګېدلی دی او دا ښکلې ماشومان او ګلان او دا پلاران چې خوشحاله دي او بچولې زیرې راوړي، دا د دغې علماو برکت دی زما. نومونه اخیستل به داسې چې دا به په ما فرض وي. زموږ ډېر محترم رو، زموږ ته ډېر قدردان او د اړه نږدې ملګري زما مولانا امین الله صدیقي صاحب دامت برکاتهم، مولانا حمید الحق صاحب دامت برکاتهم، مولانا ارشاد الله صاحب دامت برکاتهم، جمله څومره اساتذه چې د دغې ادارې دي زه د تمامو مشکور یم، خو دا درې زموږ ړه ته ډېر نږدې دي ځکه د دین کار کوي. دا علاقه او دا چراغ دی بل کړی دی. یو درخواست عاجزانه به دا کوم چې دا چراغ چپ ته مړ نه شي. دا علاقه دا خدای پاک ډېره ځلولې ده او دا د دې علماو برکت دی زما. دوه خبرې درته کوم، ډېر وخت دا مجلس لګېدلی دی، تاسو به ستړي شوي. زه دوه درې خبرې کوم، اتفاق به وکړو زما. د طالب او د عالم او په دې معاشره کې یو لوی مقام دی. زموږ خلک د علماو ډېر سپکوي، طالب ته په سپکه ګوري او دا خبره عامه چلېدلې ده چې زه خپل بچی دین مدرسې ته بوځم نو څه به خوري، موږ څه خورو. دا مولانا امین الله صدیقي صاحب څه خوري، ته په خدای یقین وکړه هلکه موږ څه وخوړو. قسم دی د دې کلي د میدان د خانانو نه بهترین رزق خدای پاک علماو نه ورکوي. خپل بچي دا د دین خادمان کوي. صاحب د مرقات ملا علي قاري لیکلی زما. د دیوبند یو لوی عالم شیخ الحدیث مولانا رشید احمد گنگوهی صاحب دامت برکاتهم رحمه الله، یو لوی عالم تیر شوی. یو ځل طالبانو ته درس کوم، د درس په دوران کې داسې په هواره ډاکه کې لګیا وم، نو په دې درس په دوران کې زلزله او هوا راله باران شو. طالبانو چې باران ولیدو نو پټۍ یې چوتې کړې او کمرې ته یې دسته یې د مخې منډه کړه. چې منډه یې کړه پیزارتې پاتې شي. چې پیزارتې پاتې شو مولانا رشید احمد گنگوهي صاحب وروسته روانو د خپلې اوږې څادر یې کوز کړو. زه نه یم صاحب د مرقات لیکلي دي. ملا علي قاري صاحب وایي رشید احمد گنگوهي صاحب د خپلې اوږې څادر کوز کړ او د طالبانو پیزار یې پکې واچول او را په اوږې کړه را روان شو. طالبانو چې دا منظر ولیدو او پوکار یې شروع کړو، په ژړا شو. زموږ طالبان د خدای قسم درته خورم د 25 کاله نه د 14 د دغې نه چې دا ډیګرانې راوړي، زما د په رب قسم یې د دې خپل استادانو ډېر قدر کوي، ډېر خیال ساتي زما په رب قسم چې د دې مدرسې طالب العلم چې د استاذ کم احترام کوي دا په سکول کالج کې نشته. ستا سکول کالج او اداره خو د بې حیایي درس ورکوي. حیا چېرته لاړه؟ نوجوان خو غرق شي. زما وروڼو یاد ساتئ، نن به هغه مور خوشحاله وي، هغه پلار او هغه کورنۍ به خوشحاله وي چې دې علماو ته دا حافظ وي. دا د قرآن حافظ
زما ورور ډېر لوی خیر خون شو په دې کې خبره مې دې پرې کوله وخت مختصر دی زما طالبانو چې دا منظر ولیدو په جاڼا شو چې په جاڼا شو چې واه شیخ صاحب خو بېادبي وشوه او راله او په جاڼا او په ایزان شو چې شیخ صاحب موږ نه بېادبي وشوه موږ معاف کړه ستا د صادر موږ نه بېادبي وشوه ستا د اوږې مبارکې موږ نه بېادبي وشوه دا څه وشوه د موږ په ایزان ستا د اوږې سره او د صادر سره ولګېده بېادبي وشوه حضرت ته په جاڼا شو مولانا رشید احمد گنگوی صاحب هغه وخت یو جمله وفرمایله وی طالبان تاسو د دین ګلان او ستاسو بارک رسول الله مبارک ټول وایي شوق سره صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تالیف کله دین د پاره وځي فرشتي ورته وځي وی طالبانو تاسو خو د دین د پاره راوتی او فرشتو د توازی غوړل دي نو ستاسو د پیزاب دوړه دا د فرشتو د وزرو سره لګېدلې او زما د صادر زما د اوږې سر لګېدلی دی نو ستاسو د دې چپلو او د دې پیزارو دا دوړه زما د صادر نه دا معزز او معطر او بهترین دا د طالب مقام یو جومات کې طالبان اوسېده د یو سپینګیري بابا مولانا وټی د طالبانو مقام د تخې معاشره کې ډېر کم کوز د مونږ د طالبانو تر خلک ډېر سپک نظر کوي زما مه کوئ دین عالم پورې سپک مه ګوره معاشره چې آباده ده د دې علماو برکت دی زما دې علماو سعی کړي کوششونه یې کړي محنت یې کړی قسم درته خورم داسې وخو چې په کلیو په کوڅو په علاقو به چېرته حافظ د قرآن نن ستاسو د میدان په ګېټ او چوکټ کې مولانا امین الله صدیقي صاحب او د دې د دوه دوستانو په چوکټ ته تحفظ وکړ دا د دې دانو برکت دی زما نو بابا صاحب به روټۍ راوړه د طالبان خو خپل من کې مذاق کوي نو په بابا یې د غوی نوم بابا ته به یې غوی نو یو ځل چېرته بابا ډوډۍ لیټ کړې وه طالبانو ګیشي نو طالبان